أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. سورہ ابراہیم 8 نمبر آیات. 8 نمبر آیات کې د ابراهیم علیه السلام د موسی علیه السلام د دعوت سلسله جاری و او دې ځکه تر موسی علیه السلام بیان را ورسېد چې خلکو ته ویل کتا سو کوپر وکي او هغه ټول خلک هم کافران چې کوم بزمکه په سر باندې موجود دي د دې باوجود الله تعالی غنی حمید د دوه کامل صفاتونو مالک ته چې لغنیون بی حاجت لري د اچھا بندګۍ ته ضرورت نشته تاسو د الله سبحانه ولې نشي حمید استایل شوی د تمام مخلوقات حمد و صفته کوي نو که دا انسانان گمراه شي د الله تعالی بسوش یې سم نه کیږي. د دې آیت حاصل داري د موسی علیه السلام د دې وینا حاصل داري چې په دین باندې عمل کول د انسانانو خپل ضرورت او الله تعالی دې ته محتاج نه دی نو لہذا په دین قبلولو کې بچا باندې احسان ورړولو او نیک اعمال اختیارولو کې بچا باندې احسان مندۍ څه سوال نه پیدا کیږي بلکې خلک مجبور دي چې په دین عمل وکړي او د الله تعالی احسان دی ومني چې څوک د دین لپاره په لار کې قبول شي د غرور تکبر په کې سوال نشته چې په دومره خلکو کې د انتخاب شي. د دې سره ساده په عامه معاشره کې مثال داسې دی لکه حکومتي او نظامی یو کس هغه نوکرانو ملازمانو ضرورت دی په دنیا کې ډېر خلک دی هغه کولی چې هر یو کس مناسب کس راولي او په ځمانه انتخاب کی او کار کی برتی کې تنخواه ولا ورکړي لیکن ندی باوجود چې کله یو کس راضي او هغه ملازمت اختیاري دغه نوکری اختیاري نو پورا احسان دغه کس منی چې راځي په نوکری کې واغستم ځکه چې بل څوک مغسته شي خو بس هغه پرې خو زیو واغستم بس د الله تعالی نظام او جهان دی الله تعالی هر څوک خپل دین د لپاره استعمالول شي لیکن چې ته انتخاب کړې نو بس د الله تعالی شکر ادا کړه چې زی واغسته ندی حاصل دا چې الله تعالی تاسو ته محتاج نه دی بلکې تاسو الله ته محتاج یې. الم یاتکم آیا ندر غل تاسو ته نبأ الذین من قبلکم خبر د هغه کسانو چې مخکې تاسو نه موسی علیہ السلام ته ویل شي چې تذکیر بی ایام الله خلق ته وکړه خلق ته اغلو یو ورځ وریا دي چې کوم به خلق باندې تیری شوی دي اغلو یو ورځ کې نعمتونو ذکر کول لوی عذابونو راتلل انقلابی لوی تاریخونو یا دیهانی دا ټول پکې شامل و نو موسی علیہ السلام په انداز باندې هم دعوت جاری وساتو. دلته وی عالم یاتیکم آیا ندر غل تاسو ته نبأ الذین واقعا د هغه کسانو من قبلکم چې تاسو نه مخکې تاسو نه کوم واقعات تر شوي دي مشهور واقعات قوم نوح چې هغه قوم د نوح علیه السلام دی د نوح علیه السلام د قوم واقعا ده مشهور واقعا باندې تر شوي ده وعاد او د عادیانو و ثمود او د سمودیانو او دغه واقعات حاصل ده د جسد د دین مخالفي الله تعالی د دنیا هم خرابوي اخرت هم خرابيږي او قبر هم خرابيږي ټول حاصل ده او دې مدار حق غالب کیږي اگر ورسته سبق بعد یو اگر که څومره کمزوري حق غالب کیږي تر دې واقعات حاصل خلاصو. والذین او هغه کسان من بعدهم جردوین ورستو د نوح علیه السلام د قوم نه د عادیان او سمودیان نو ورسته راغلیو لا يعلمهم چې نه پیژني هغوی لره دغه ورستنو خلکو لره الا الله مگر صرف الله یې پیژني. دغه ورستنو امتونو تاریخونه کتابونو کې لیکلي نشته چاته ازده هم نه دي د صرف الله تعالی د هغه تفصيلات معلوم دي چې د دې لوی واقعات نور د خلک هم تر شوی د الله تعالی په عذابونو کې هلاک شوی دي او د خپل پیغمبرانو سره ایټه سره غسل د خپل آسماني دین شریعت مسترد کړي دغه په وجه باندې عذابونو شکار شوی دي لیکن دې تفصیلی واقعات تاریخونو کتابونو کې نقل نه دي بلکې صرف الله تعالی ته معلوم دي. الله تعالی وی جاءتهم رسلهم بالبينات رابل دغه خلکو ته پیغمبران خپل په واضح دلایل سره واضح دلایل ثبوتونه د هغوی معجزات دي چې معجزات پیغمبري باندې واضح ثبوت دی واضح دلیل معجزات به پیش کړل. فردوا ايديهم في افواههم دوی به واپس کړل ايديهم لاسونه خپل فی افواههم داغه بخلو کې. دی آیات کې دو معنی احتمال
لفظي معنی اعتبار سره دوه احتمال لري او دریم احتمال به دا د دې لفظي معنی مراد نشي بلکې دا کنایه شي د منع کولونه. لدې حاصل دا د چې فرادو کې یو احتمال دا د چې دوی واپس کړل ایدیهم خپل لاسونه فی افواههم خپل خلوت خپل لاسونه په خپل خلو کې ورکی خالص مطلب چې پیغمبرانو دعوت پیش کړ دي دومره غوسه شو چې خپل لاسونه چچل یعنی د پیغمبرانو په دعوت باندې دي انتهایی خپه شو غوسه شو او قبول نه دا یو احتمال. او دویم احتمال دا چې فرادو دی واپس کړل ایدیهم خپل لاسونه فی افواههم دا غوی په خلو کې د پیغمبرانو په خلو کې د خپل لاسونه ورکی خالص مطلب دا غوی خلی چپ کړي خبرې مکوي دا خبرې بیا ونه کوي نو دا کنایه شي د چپ کولو نه چې د پیغمبرانو دعوتي دباوهل لپاره اخیرنی حربي استعمال پیدا معنی شو. او دریم احتمال د کنایه د جدا دا الفاظ ما لفظي معنی دغه د کنایه د معنی نه څه مطلب چې پیغمبرانو کله دعوت شروع کړو د خلکو د منع کولو لپاره د منع کولو لپاره اخیرنی حربي استعمال اخیری کوشش وو لفظي معنی به مراد نشي. دا احتمالات دي دا دو احتمالات چې تفسیر مال په قران نقل کړی دي چې خپل لاسونه د غیب خلق کې خل یا خپل لاسونه په خپل خلق کې خودل او دا دریم چې کوم د احسن کلام نقل کړی دي د ټولو حاصل دا چې د پیغمبرانو دعوت یې مسترد وقالو او دی ویل ان کفرنا بما ارسلتم به یقینا من انکار کو د هغه پیغام نه چې تاسو را لګلې شوی په هغه باندې تاسو چې کوم پیغام ته راوړی د وحدانیت او د بندګۍ دغه پیغام موږ نه منو وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب او یقینا موږ په شک یو د هغه سنه تدعوننا چې تاسو موږ را بلای الیه هغه د دې څه شی مراد توحید د الله تعالی مراد عام مفسرین رائے ده چې دینه مراد توحید د الله تعالی چې تاسو کوم توحید خبره کوي د خبره کې زموږ شک دا زموږ یقیني نه لیکن تفسیر احسن کلام وایي چې تدعوننا الیه کې نو بل جمله مراد وإنا لفي شك مما تدعوننا الیه موږ په شک د هغه خبرونه تاسو موږ را بلای حقیقت وای د دې مطلب دا د دې خلکو دعوا وکړه چې تاسو حکومت ته اقتدار د چل جوړ کړي دی نو د پیغمبرای په شکل کې رااله یو دعوت امر پیښ اصل مقصد تاسو په حکومت نیولې اقتدار ته ځان رسولې امون په دې خبره باندې زبردست شکل لرو چې تاسو دسی کوي بل کار نه کوي نو دا د عربی مشهور کلیه ده چې المرء يقيس على نفسه سړی د بل قیاس په خپل ځان باندې هم کوي چې څنګه ځان لګي د ستر بل ښکاری د خپل قیاس په بل باندې کوي نو بده کې ځنه تاریخونو واقعا نقل کړي د موسی عليه السلام د زمانه چې موسی عليه السلام کله انقلاب نوې شروع کو د بنی اسرائیل ته دعوت ورک او به خو خدا و چې کله بنی اسرائیل مسلمانان چې زما سره ودرېږي بیا د فرعون ظلم جبر خلاف من आवाज پورته کو نو بده مې چې د ابتدایي دور او انتهایی خطرناک ورځ وي د فرعون حکومت او د موسی عليه السلام او دغه ملګرو بسې دوی خپل کسان لګولي او د معلوماتو لپاره نو موسی عليه السلام یو ځکه ناست هغه زمانہ کې ته حکم شوی او چې خپل کورونه کې مزدن نه کوي جماعتونو ته نه راځي ځکه حالات خطرناک نو موسی عليه السلام یو ملګری لګل تلاړ شو تحقیقات وکړي چې څه پوزیشن دی چې واپس راغی ویل خلکو صورت حال څنګه دی بنی اسرائیل دینداری څنګه ده نو ورته وایي بنی اسرائیل ډېر دیندار خلک دي صحیح خلک دي ما خو جسونه ولې د مت خلک کاری صحیح خلک دي بده کې بل راغی اول ورته لمبه چې تاسو وکړو دغه معلومات کول غوته وي چې ټول بنی اسرائیل گمراه دي سم سړی په کېړل شته دي سړي ټول خراب شوی دي گمراه دي یو دریم کس تاسو وکړو د دوه معلوماتو لپاره تریو دی یو ټول دیندار کړو د بل ټول خراب کړو دا څه مطلب موسی عليه السلام له یو خپل ډېر مخلص لري دوه سړی ته مخلص ښکاري او دا بل کې خپل باندې چل ورشتا نو ها سړی ته چل ور ښکاري حقیقت دا د بده کې چپ خرک هم سم خرک هم دوه پکې شته دي نو دوی چې کوي کولی استعمال کړي د پزان باندې قیاس وکړو او حقیقت د سینه نو اصل کې د کافرانو خپل ایرس هم د قشانته کې وحرس د لاره جمع د مصر اقتدار او حکومت نو دا چې پیغمبرانو باندې وګړي تاسو د سي دا و چې کوم پچروي نو منتقم مقصد دا راي د تفسیر اصل کلام دا موري موږ حیران یو زبردست حیران یو چې تاسو په دې باره کې موږ کوم لار اختیار کو تاسو دې خبرو باره کې موږ کوم لار اختیار کو موري چې کوم در مضبوط شک ته وي د شک ته ویل کی سره یو طرف ته هم یقین نشي کولای چې تاسو وکم او کده څه وکم یعنی قوي شک چې هغه کې سره یو لار نشي اختیارول قالت رسلهم نو ویل پیغمبرانو د دوی
افی الله شک ای په بار د الله تعالی کې څه شک دی ګور هغه الله د کافرانو څومره دي د تحریانو علاوه نو دوی الله مني نو دوی څنګه چې کافرانو په الله تعالی کې شک نه والله مانو د دوی خبرې نورې وي یو خبره دا و چې الله تعالی توحید نه مانو او دوی هم دا چې دعوت باره کې شک لاره چې تاسو حکومت ته چل جوړ کړی دی نو دې څنګه کې الله تعالی وایي پیغمبرانو ورته وایي چې افی الله شک ان الله تعالی باره کې څه شک دی حالانکه الله تعالی باره کې شک نه نو د دې جواب دا دی چې دوی الله مانو دا خبره خو ټیک ده لیکن الله تعالی سره د شرک نه مانو او سره د شرک نه الله منل دا نه منل د منل خو څه فائدہ نشته دی نو سره په توحید کې شک کوي نه د شرک د الله تعالی په ذات کې شک کړي نو ځکه د لفظ د الله استعمال شو او د توحید د الله تعالی استعمال نه ځکه توحید د الله تعالی کې شک کول خو به داسې دي لکه سره چې الله تعالی د وجود من کوي فاطر السماوات پیدا کون کې د اسمانونو دی در پیغمبرانو تفصیلی دلیل شو په بار د توحید کې چې تاسو د الله تعالی د وحدانیت قائل نه د هغې نه منکر یې نو ظالمانو توحید خو دومره واضح سیز دی چې تاسو رزمه کې واسمانونو ته وګورئ د خالق ته سوچ وکړئ هم د قضات د ښکارا کارګزاري د تاسو په خپل سترګو باندې یې نه ردینه مگر تاسو ژوند تیرولې نشي والارض د زمکه د اسمانونو پیدا کون کې نو دا دلیل شو د توحید د الله تعالی او جواب شو د مشرکانو د خبرې زم پکې شک يدعوكم دا الله تعالی را بلی تاسو ليغفر لكم چې بخنه درته وکي دا مزید وضاحت او دعوت ته چې دا د ذات ته تاسو دعوت درکې چې تاسو وبخلې شي او د بخنه مستحق وګرځي ځکه موږ را لګړیو من ذنوبکم د ګناهونو تاسو ويؤخركم او رست کی تاسو لره الى اجر مسمى تر ویلټه مقرره پوري تاسو ایمان راوړئ د ایمان په وجه تاسو الله تعالی د ژوند تیرولو چانس مقدر کی او عذاب در باندې په لحاظ را نشي زندگی مقدر شي ځکه چې کله عذاب راشي نو بیا ژوند ختم شي ژوند په دغه ځای باندې عذاب سره مخامخ سروخي ختم شي او چې کله عذاب نه نو بیا ممکن ده چې یو ټیم پورې وپایږي سره نسلونه چې کوم دی هغه ژوند تیر کې ډېر زمانه پورې وپایږي د الله خو خدای تاسو ګناونه معاف شي او تاسو د یو زمانه پورې ژوند دی په دنیا باندې وپایي او د ګناونو په وجه باندې په اجتماعي عذابونو کې هلاک نشي قالوا دی ویل ان انتم الا بشر مثلنا نه تاسو مگر انسانان زمون په شان دي د پیغمبري خلاف دلیل دا و چې پیغمبران خو ځکه نه چې زمون په شان دي ردینه معلومی کې دا چې څومره کافران تر شوی دي د پیغمبرانو په حق کې دا غوی عقیده دا و چې انسان پیغمبر جوړې دی نشي او چې پیغمبري نو انسان کې دی نشي پیغمبر د انسانیت منځ کې دی یو تضاد مانو چې دی منځ کې تضاد غني او دا واضح جهالت ته ځکه چې د موسی علیه السلام علیه السلام نه راوړي سره د اخر زمانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوری اس یو پیغمبر هم د سینه درغله چې انسان نه یو پیغمبر شوی او راغلی د چرته نه شوی یو لاک سلیری زرو کې یو کس هم یو کس بارکر سره نشي ویل د انسان نو دا واضح جهالت ته څوک وایي چې پیغمبري او انسانیت منځ کې تضاد لري او دا یو کې دی نشي نو دوی یو دلیل دا وایي چې تاسو زموږ شان انسانان وایي او انسان پیغمبر جوړې دی نشي در مشرکان دلیل شو تريدون تاسو اراده لري ان تصدون عما كان يعبد آباؤنا چې تاسو بن کې مونږ لره د هغه کارونو د هغه سنا چې عبادت به کوو زمونږ پلارانو یعنی یو خبره دا چې زمونږ شان انسانان پیغمبران نه دویم غلطیم دا چې موږ د هغه کار نه منې کوي چې زمونږ پلارونو نیکونو کړی دی او پلارونو نیکونو څه کار کړی دی بت پرستی کړی دی نو اوس د بت پرستی خلاف تاسو موږ منې کوي فاتونا تاسو راوړې موږ ته بسلطان مبین یو دلیل ښکار دلیل پیش کړي واضح دلیل واضح دلایل کې دوی د فرمایشي معجزو ته اشاره کوله چې هغه پیش کړي ځکه چې ټول پیغمبران څومره راغلي هغه معجزې پیش کړي دوباره معجزو پیش کول ضرورت پاتې نه لیکن دوی فرمایشي د ولې د خپل مرزي یا د ولې چې تا پکې راشي نو او چې دا پکې نه نو بیان قالت نوویل لهم دویتا رسلهم پیغمبران خپلو ان نحن الا بشر مثلكم نیو منگا مگر انسانان استاس بشاند کی ولكن الله لیکن الله تعالی یمن احسان کوي علی من یشاء په هغه چا باندې چې غواړي من عبادی د خپل بندگان او په احساناتو کې لوی احسان دا چې چاته پیغمبري ملو شوی دا الله تعالی لوی احسان دی
د جواب حاصل دا دی چې تاسو پیغمبرای منځ کې او د انسانیت منځ کې تضاد منئ، تضاد پکې نشته. تاسو وایئ چې زموږ انسانان واقعي مستقل شان انسانان موږ کې هیڅ فرق نشته، لیکن دومره خبره ده چې الله تعالی په انسانانو کې څو واړي پیغمبر د پیغمبرای احسان کوي او دغه احسان په موږ باندې کړی او زموږ نه مخکې په نور پیغمبرانو باندې کړی. نو د دې پورې د اولنی اعتراض جواب حل شو چې تاسو انسانان پیغمبران کې دي نشي. وما كان لنا او نشتر زمون د پاره ان ناتيكم بسلطان چې موږ راوړو تاسو ته یو دلیل یعنی یو فرمایشي معجزه په خپل مرزي باندې الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی به راوړو. دغه دویم سوال جواب حل شو. دویم سوال دا و چې تاسو پیغمبران یې الله را لګیږي نو موږ ته فرمایشي معجزه ولې نه پېښ کوي چې کوي موږ واړو تاسو ولې نه پېښ کوي او کوم چې تاسو یې پېښ کړي به دغه زموږ تسلی نه کوي. نو د دوی خیال دا و چې کله معجزه پېښ کول د پیغمبر په اختیار کې د لاس کار د څنګه پېښ کولې شي. کافرانو خیال دي او په دې مسله کې دوی خطا دي ځکه چې معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه، معجزه د الله تعالی په اختیار کې. نو چې سم معجزه پېښ کړي او په کم ټیم کې پېښ کړي د الله تعالی خو د پیغمبر په خپل څه شي پېښ کولې نه شي چې په خپل مرزي باندې راولاړ شي چې د معجزه پېښ کوم تاسو راغون شي او وینه د سینې کې بس الله چې کله وغواړي بس او ناشنا کار د پیغمبر بلا صادر کی. نو دې ځکه کې غلطي د کافرانو دا واضح شو او جواب دسی وش چې تاسو د معجزې اختیارات زمون باره کې تسلیم وایي، حالانکه د معجزات او اختیارات موږ سره نشته دي. موږ پر مرزي باندې څه پېښ کولای نه شو. کومه معجزه چې موږ پېښ کړې ده الله تعالی ښکارا کړې ده، الله تعالی په مرزي باندې ښکارا شو باذن الله د الله تعالی په حکم باندې وي او اخو چې تاسو نور غواړئ د الله تعالی اذن باقي کې نشته. چې اذن نشته موږ پر مرزي باندې پېښ کولای نه شو. په موږ باندې تاسو اعتراضونه هم عباس به فائدې شو. وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص په الله توکل وکي مؤمنان خلق. ترغیب د توکل ته چې مؤمنان خلق په الله تعالی باندې توکل وکي او په ظاهري وسایل باندې د چا په بدمعشو روغونو کې دي ناراضي. نو ترغیب شو د توکل ته چې خپل ځانونه دی الله تعالی ته وسپاري.